او لایو دی. السلام علیکم ناظرین، دی وخت کې موږ موجود یو نوخار پل باندې تاسو زما شاته کتلی شئ کابل ریور چې کوم دی زموږ شاته دی وخت کې چې کوم موږ سره تازه ترین اپډیټس دي د 9 بجو هغه دغه دی چې 13000 کیوسک کمي راغلي ده په مطلب کوم د اوبو دغه لیول دی هغې کې 13000 کیوسک کمي راغلي موجوده چې کوم بهاو دی هغه تقریبا 3,02,000 سمثینګ روان دی. مزید دی وخت موږ سره د نوشهره پریس کلب صدر هم موجود دی هغې نه به تازه ترین اپډیټس اخلو څه اپډیټس دي. ګرانو کتونکو، نوښار مختلفو علاقو نه مختلفو کیمپونو نه تاسو ته موږ وخت په وخت چې کوم اپډیټ درکړي دي نو د هغه اپډیټ سلسله لا جاري ده. دې ټایم کې زموږ مختلف ټیمونه مختلفو علاقو کې موجود دي او زموږ به کوشش دی چې موږ تاسو ته کوم مصدقه اطلاعات دي او کوم صحیح صورتحال دی هغې نه خبرول. دا زموږ سماجي ذمهداریانې دي او سماجي ذمهداري مونږ ګڼلې ده او په دې باندې لګیا یو. مونږ د نوښار پل باندې موجود یو او دې ټایم کې دریای کابل هغه اوبه د مختلفو ډېرو غټو غټو ښارونو کې ډېرې لویې تبیانې وکړي ډېر خاموشۍ سره په خپلو زوردارو موجونو کې مخې طرف ته روان دي. او د خوشحالۍ خبره دا ده چې تېرو څو ګنټو نه د سیلابي اوبو بهاو کې او لیول کې دې کې کمی راغلی دی. د هغې وجه دا ده چې ایډمنسټریشن صوبایي ضلعي ټول ټیمونه رایوځای شوي دي او هغوی ټیکنیکل طریقې سره سیلابي صورتحال باندې دا کوم صورتحال شروع دی نو په دې صورتحال باندې کنټرول او په دې سیلاب باندې کنټرول راوستو کوشش کړی دی کوم چې موږ ته کامیاب ښکاره شوی دی. د منیجمنټ د حکومت د انتظامی افسرانو د هغوی دا کوشش وکړو چې په تربیلي او ورسک هغې کې چې کوم ګیټونه کلو شوي او اوبه بهاو زیات و اوبه زیاتې را روانې وې د مخکې کم ډب و هغه ډب هغه اوبه د تربیلي هغه کمې شوې او ډب ختم شو نو د اوبو بهاو تیز شو. دغه وجه ده چې د ماسپښینه راسي اوبو کې دې ټایم کې 13000 نه ابو کومه لیول دی 13000 کیوسک هغه کم شوی 13000 کیوسک اوس چې تازه ترین اپډیټ دی هغه کم شوی دی. لیول انتهایی کم شو او مختلفو علاقو نه اوبه په ښکته روانې دي. ګرانو کتونکو دا دریای کابل دې ټایم کې مختلفو ځایونو کې هغه دراړونه چې پرېوتي وو شپه د تاسو ته خو نه ښکاري خو کوم دراړونه وو هغه دراړونو نه اوبه واپس را روانې دي. اوبه کمیږي خو بیا هم حکومتي چې کوم خلک هغوی نقل مکانیانې کړي دي ډېر لوی تعداد کې خلک بې کوره شو کورونه یې برباد شو کاروبارونه تباه شو معاشي طور باندې خلک بالکل صفر شوي دي. ډېر ګڼ تعداد کې خلک دې ټایم کې په مختلفو کیمپونو کې هغه د امداد منتظر دي. داسې فیملیانې او داسې خاندانونه داسې ځایونو ته موږ ته اطلاعګانې راغلي چې هغوی ته د تېرې شپې نه تر اوسه پورې خوراک ترسیل کې مشکلات دي. د هغې وجه دا ده چې کم پښتانه خلک څوک دا د دنیا دا خلک دي نو هغه خپل غیرت لري پښتو لري او داسې خلق پکې وو چې هغه یې چېرته لاس نو نیولی مخې ته نو راوتي نو هغه کیمپونو ته نه دي تللی او هلته یې رجسټریشن نه دی کړی او حکومت د کیمپونو نه علاوه فوډ ترسیل کې هغه یې وایي چې یاره کیمپونو کې به رجسټریشن کوي او کیمپونو ته به راځي خوراک پکوي. نو دغه یو مسله ده موږ ته پښتون ګړی نه د پبو علاقو بعضې علاقو نه د دې نوښار نه غرمه دلته څه فیملیانې راغي او دا فریاد یې کولو هغې باندې ډیپټي کمیشنر دی ته فوري طور باندې د دې څه لار راویستل پکار دي. دې نه پس چې کوم د بحالۍ دا کار شروع کېږي او د صفایۍ نو یو لوی ازمیښت دغه هم دی. حکومت چې کوم اعلان کړی دی د متاثرینو دپاره کوم د مړي شوي دي د مړي دپاره څه 8 لک روپۍ دي د برباد کور دپاره 3 لکه روپۍ دي. دا یو سلسله ده او د دې کورونو بیا صفایي بحالي
نو یو لوی ازمیښت کې به دا خلک پروزي دا صفایي نو دې کې به څه بیماریانې او د بدهضمۍ د هیزې مختلف قسمه د سرمنې د چمړې د دې وباګانې د خورېدو امکان دی نو د ټول قوم اجتماعي ذمهداري ده چې هغه ځان نه ذمهدار جوړ کړي هر فرد هر سړی هغه ځان نه حکومتي اداره جوړه کړي او حکومتي کار اون کړي دې ټیم کې دا کار دا د یوازې د یو ادارې کار نه دی دا صرف د فلاحي انجیوز د هغوی په یوازې کار نه دی دا د حکومت د یوازې د پولو د هغوی د وس کار هم نه دی دا اجتماعي سوچ باندې دې باندې کار پکار دی او هر نوجوان له مخکې کېدل پکار دی چې دا کار اون کړي او دا خپل کړي او هر ځای کې هغه کار کې شریک شي ګرانو کتونکو دغه تازه ترین اپډیټ او موږ دغه د خوشحالۍ یو خبر درکولو چې سیلاب لیول کې دې ټیم کې تازه ترین اپډیټ مطابق هغه کافي حد له کمې راغلی دی او 13,000 د ماسپښین نه را په دې خوا ماښام ټیم کې دا 11,000 د مازدیګر ټیم کې 6,000 بیا ماښام ټیم کې دا 11,000 شو او اوس د کمی لیول 13,000 نه ابو 13,000 کیوسک نه زیاتې دا کمی شوي دي نو دغه تاسو تازه ترین اپډیټ و انشاءالله موږ به تاسو سره مزید داسې چې څه اپډیټ وي نو به موقع نه شیر کوو موږ په موقع باندې موجود یو زموږ ټیمونه مختلف ځایونو کې موجود دي او دې سره سره زه یو خبره ټول چې کوم نوښار دی دی ته کوم زموږ د صدای نوشهره کوم ایمرجنسي ریلیف سیستم دی ممبران دي هم موجود دي تاسو سره نمبر شته تاسو ته نقل مکانۍ کې څه تکلیفي حکومتي افسرانو انتظامیې د امداد ضرورتي چته څه مشکلي نو تاسو موږ سره رابطه کولی شئ انشاءالله زموږ ټیمونه به تاسو برپور دادرسي کوي ډېره ډېره مننه الله په امان